هغه چلو هغه یو خان او نوکرو نو نوکر ډېر تنګو د خان نه چې ډېر تنګو نه دی نوکري خیال وکړو چې نوکري خو پرېږدم د خان سره خو چې لږ خپل عمل خو ورسره وکړم. خان په کمره کې دننه ناست دی او د غریب یو غټ کوتک پیدا کړ او ورننوتو دروازې بند کړې او په دې خان یې راکېښوي چې راکېښوي نو درز دی همیشه دا وهل ټکول غریبان ښه کولی شي دا د په شکال چنډه خان لاس هم نشي اچولی نو چې ښه یې ووالو چې خلاص شو هغه منډه کتاڼې ته راپورټ یې وکړ چې زه خپل نوکر ووالم. پولیس راغی نوکر یې ونیو کیس په رجسټر شو عدالت ته پیش کړ. عدالت ته نوکر ته وی چې تا ولې دا خان والی هغه ویل که اجازت نو عدالت عالیه کې زه څه عرض کوم. ویل وکړه ویل د دنیا په تاریخ کې وښایئ چې نوکر پاسېدلی یو خان یې والی دا چېرته شوي دي؟ ویل نه. نو ویل زه دومره بې ادبه یم چې ما د ده نمک خوړلی دی او ما دی وهلو ظالم دی ویم والم زه او رپورټ یم په ما و. عدالت دماغو کې قدرت راوسته چې دا خو رښتیا وي. خان ته وایي چې زرو غواړه د دې نوکر نه معافي کینې مرداروم دی. هغه ورته ویل چې زه یې والم ویلو غواړه معافي کینې اوس ته جهنم ته لیږم. نو خان ورنږدې شه نوکر ته وایي چې بابو جی معافی تو میں مانگتا ہوں لیکن وہ اندر کی بات یا تم جانتے ہو اور یا میں جانتا. معافی در نوالم خوا کوټه کې خبره ہوتا او ما ته پته ده ظالم او دم عالم ز او معافیم در نه زغوار دیکھو وګورئ دا وہ اندر کی بات ہے یہ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی